د چا څه دا پوښتنه مه کوه چې قرباني دې کړې ده. په دې باندې هر سړی دننه بې انتها سخت خوږېږي. سلامونه، احترامات ملګرو، ما محمد ارسلان یو وار بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده لوی اختر روان دی، د لوی اختر خپلې فریضې دي. محمد ارسلان به څه مجلس د لوی اختر په حواله د قربانۍ لوی اختر په حواله باندې حالات ډېر سخت دي، خلک ډېر به انتها مجبوره دي. د چا څه دا پوښتنه مه کوه چې قرباني دې کړې ده، ولې نه کوې، پر تا قرباني کېږي که نه در باندې کېږي. په دې باندې هر سړی دننه بې انتها سخت خوږېږي، او دا هغه عمل او دا خبرې دا د شریعت د مزاج خلاف دي. د شریعت مزاج دا دی چې د خلکو چهرې ویل، د خلکو مخونه ویل، د خلکو مجبوریانې د هغه د مخ پر هنداره باندې محسوسه کول، دا د شریعت مزاج دی. ساینس هم دغه وایي چې فیس از د انډکس آف مایند، یعنی د انسان دا چهره چې ده هغه د انټرنل حالاتو هر څه تا ته وایي. که یو انسان یې هغه د چا مجبوري محسوسه کولی شي. ګوره په شریعت کې چې موږ صدقه ورکوو چاته، خیر د چا سره کوو. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی تصدق بصدقة فاخفاها، تاسو صدقه ورکوئ پټه یې ورکوئ چې د دا یو لاس د بل لاس ته معلومه نه وي. نو لهذا قرباني را روانه ده، اختر دی، خلک مجبوره دي، چا ستا پوښتنه مه کوئ، خلک په زیریږي. نو دا بل دا دی چې اختر مې وکړي، قرباني مې وکړه، په درې حصو یې تقسیم کړي. په پریجانو کې مه اچوئ، وچوئ یې مه، درڅه خرابېږي. یوه حصه میلمه ته کښېږدوئ، یوه په غریبو خلکو تقسیم کړي، یوه په خپلو بچیانو خپل ځان وخورئ. د اختر دا قرباني صرفا د دې دپاره کېږي د الله د رضا لپاره. او طریقه یې چې شته، طریقه یې د نبي د سنت مطابق ده. د سنت مطابق طریقه یې دا ده چې قرباني دې وکړه، په درې حصې تقسیم کړه. یوه حصه میلمه ته ورپخه کړه، یو په غرباو تقسیم کړه، یوه ځان ته کښېږدوه. زموږ د خلکو مزاج دا دی چې پرېجان جنې ډک وي، په ژمي کې بیا لاندې کوي، دا مناسب نه ده. نو دا خلک خو د بعض خلک موږ لیدلي دي په د خاص کر په ښارو کې، په کلي کې لا دا نه وي محمد ارسلان بی، دا لرې راواخې په ګلیانې کې غورځي، مطلب وینې، مطلب هغه تکلیف یې جوړ کړی. په دې حواله که داسې د دین او د شریعت مزاج دا دی چې چاته تکلیف مه ورکړو، ګند به نه جوړوه. که لرې وي، که وینه وي، که چمړه وي، محفوظه یې کړه. یو ګډر لاین ته یې ورسوه، ګډر لاین نه کلي په خاورو کې کډۍ ور وکړه، پټه یې کړه، د دې څه جراثیم پیلاویږي. شریعت موږ ته دا لاره ښیي چې دا په لار کې ډبره پرته وي، دا د لارې څه اخواته کول. یعنې که چیرې موږ د شریعت مطالعه وکړو، زموږ د ژوند هر اړخ راښیي، په ډېر ښه انداز یې راښیي، په ډېرو ښه اخلاقو یې راښیي. نو په دې طریقه که اوسو انشاءالله العزیز، زما دا پیغام و د اختر په مناسبت باندې دی خلکو ته. ملګرو، ویډیو مخ ته سره شیر کړئ، مزید د ښه ویډیو دپاره زموږ پیج فالو کړئ.